ځلې د نوي ویډیو سره د اسرائیلو خلاف چې کوم عوام امانکوټ کې راوتی دی مونږ تاسو سره هغو ملاقات کوو د هغو کوم جذبه چې هغه تاسو ولیدله خو لیکن کوم زړه هغه بړاس چې هغه تاسو دپاره کیمرې ته زما نوم چې دی یوسف خان دی او موږ د امانکوټ د مال عثمان خیل دولتخیلو چې دی اوسېدونکي دا ځوانان چې دی دا نوجوانان دلته راټول شوي دي د اسرائیلو خلاف او د فلسطین د مسلمانانو په حمایت کې چې د هغوی سره ډېر زیات ظلم شروع دی او دنیا چې د هغه مقصد ده د غفلت په خوب کې وده ده او د مسلمانانو تپوسونه نشته دی یعنې موږ که داسې واړو په مثال کې تاسو وګورئ اقوام متحده چې جوړه شوې ده دا د کافرانو دپاره جوړه شوې ده کله چې په کافر باندې صدقه راشي دا اقوام متحده چې د هغه راوچته شي او د هغو تپوس کوي او اوس په مسلمانانو باندې تکلیف راغلی دی او مقصد دا دی هېڅ څوک یې تپوس ونه نشته دی نو په امانکوټ کې بلکې پښتانه ټول راټول شوي دي او د دغه فلسطین د مسلمانانو د تپوس د کولو دپاره اواز اوچتوي په تو باندې دا ظلم ولې کېږي د دې لپاره دا خلک راټول شوي دی او د خپلو جذباتو اظهار کوي موږ د فلسطین مسلمانانو ته درخواست دی چې تاسو مقصد دا دی د اسرائیلو سره وجنګېږئ او ځان ټوټې ټوټې کوي خو په دغه ځمکه باندې دې قبله اول ته چې دی د اسرائیل ناپاکه قدمونه به پرېږدئ او موږ انشاءالله خپل حکومت ته څه وایئ موږ چې دی دا ټول ځوانان دا ټول د الله پاک د رضا دپاره جهاد ته تیار دي او موږ د رواجو که خیري او موږ چې دی خپل حکومت ته او خپل فوج ته چې دی درخواست کوو اپیل کوو چې د موږ سره چې دی شانه بشانه چې دی د اسرائیلو خلاف ودرېږئ او تاسو چې دی دا نوجوانان ورسوئ هلته یا خو به چې دی په دغه ځای باندې ټوټې ټوټې شو او یا به د اسرائیل د دغه پاکې ځمکې نه چې دی ختم کړو دا ملت हम तुम्हारे साथ हैं एक फुट कदम बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं بسم الله الرحمن الرحیم زما نوم عبدالله دی زه د امانکوټ اوسېدونکی یم همونږه د مال عثمان خیل په خپله حجره کې راغونډ شوي وو د دې احتجاج لپاره بلکې د سوات ټول خلک چې کوم دی هغه ډېر جذباتي دی او ډېر زیات خواهشي دی چې یاره مونږ جهاد ته لاړ شو او د اسرائیلو خلاف وجنګېږو خو چونکې زمونږ خپل حکومت ته دا درخواست دی او پاک فوج ته دا درخواست دی چې د الله د رضا لپاره مونږ له اجازت راکړه چې مونږ لاړ شو او دا اسرائیل ټوټې ټوټې کړو او د هغې نه علاوه که مونږ تاسو اجازت نه راکوئ نو بیا تاسو ته مونږ دا درخواست کوو چې مذمتونه پرېږدوئ او دغه اقوام متحده کومه چې د کافرو لپاره جوړه شوې ده هغه هم پرېږدوئ او OIC هم پرېږدوئ بلکې تاسو په دنیا کې بللی شوی فوج یئ او تاسو په دنیا کې نمبر 1 فوج یئ تاسو ته درخواست قدم बढ़ाओ हम तुम्हारे साथ हैं फौज कदम बढ़ाओ हम तुम्हारे साथ हैं مونږ تاسو ته درخواست کوو چې مونږ د تاسو سره شانه بشانه ولاړ یو او مونږ ډېرې ته ضرورت نشته پښتانه مکمل شوي دي پښتانه جهاد لپاره تیار دي مونږ د جهاد لپاره تیار یو زما حکومت ته درخواست دی چې مونږ صرف او صرف د فلسطین د باډر ته ورسوه بیا ته زموږ نوښتګارې مونږ پوه شه او د اسرائیل پوه شه مونږ به د اسرائیل د دغه ځای نه زغرو او دا به ختمو د دنیا نه به ختمو